حسن بصری رحمه الله وی قرآن الله نازل کړی و د تدبر دپاره. قرآن الله اصل مقصود معنا ده، د معنی د زده کړې دپاره، د احکاماتو د خورولو دپاره، د عمل دپاره الله را لېږلی. وی خلق یې مقصود تلاوت وګرځه. لکه دا خلک اندې وایي چې په تلاوت به یې موږ اخلاص شو. اوس یو سړی دی د هغه بچی په لاهور کې دی او دا سړی په اردو نه پوهېږي او په اردو کې ورته خط را لېږلی او دا سړی دا د اردو ورته یو سړی دا تش عبارت ورته د اردو وایي او دا سړی ورته وایي چې مقصود یې څه دی، دې بچي څه ویلي د دې اردو ترجماني وکړه. نو ګوره دا سړی به هله په مقصود باندې خبر شي چې کله ورته یو سړی د اردو ترجماني وکړي. اوس کو دا کالو سر دا د اردو ژبه وی نو په دې کې څه پیدا د دې سړي نشته. او کو چېرته داسې کوي چې یاره یو ټکی د دې اردو د معنی زده کویه او دا خط ورسره پروت دی نو د دې خط پیدا به شته، ځکه څه وخت کې خو به په دې ټول خط پوه شي که او یا به له په دې حالات کې مرګ راشي. د قرآن مقصود هم دا دی، د قرآن مقصود تش تلاوت نه دی. په دې کې د امت د فقهاو د محدثینو او د صحابه کرامو اتفاق دی چې قرآن کریم تش د تلاوت کتاب نه دی، بلکې د قرآن کریم مقصود درس او تدریس دی. د قرآن معنی به زده کې. جساس رحمه الله په احکام القرآن کې لیکلي دی، دا خبره ذکر کړې ده چې واجبه ده په هر مسلمان د قرآن کریم فقاهت او پوهه. اوس هر یو ځوان هر یو سپینګیری خو یو سړی د کېناو انجینیرینګ جوړېدی شي، یو سړی کو د کېناو ډاکټر جوړېدلی شي، یو سړی کو د کېناو د ګاډي ډریور جوړېدلی شي. اوس یې قرآن ته کېنوه وایي زما ذهن کار نه کوي که نه. اوس ګوره ذهن دی ولې کار نه کوي؟ د قرآن محبت په زړه کې نشته. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوو شیانو جګړه د الله په دربار کې منلی شوې ده او د دوو شیانو سپارش هم د الله په دربار کې منلی شوې. یو قرآن کریم دی چې د الله په دربار کې به جګړه کوي، الله دې سړي زه پرېښی ومه د نو راغستی، الله وایي دا خلک د جبو نه ځوړن کوي. او بعضې روایتو کې راځي چې د اوښکو ته به الله د اور لګامې واچوي، دا په جهنم کې ځوړن دي.